کتونکو دا وزیر اعلی د جیل دوره یو ورور را سره موجود دی، د ده سره خبرې کوو چې دې د دغه جیل دورې ته په کوم نظر ګوري. څه به وایي ورور مې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه الف خانه. د ټول لومړنۍ خبره دا چې د جیل د دورې ضرورت سو او د جیل دپاره چې کوم دی په دې کې لکه څه شوي دي که څه خبره اتره خو دغه دې نړوان الیمین ګنډاپور د دغې خبرو اترو دپاره چې کوم دی جیل دوره کړې وه د دې وزیر اعلی دغه ځای ته د تګ مقصد سو. یوه دویمه خبره ده چې کوم ځای دې قوم ته ووایم چې یاره موږ یو پوډري وزیر اعلی کړی نو دا به بېجانې وي او نه به دا غلطه وي. دغه دا دی چې په دغه دوره کې دی د جیل لپاره څه سفارشات وکړل یا مثال خبره څه امپروومنټ د جیل په دغه کې راغی سیواله دی نه چې دغه کې یو ډېر غټ د چرسو د پاوډرو د پیمو د ایسو ډیلران چې د یو عبدالخالق پرېدی او د یو صدیق نوم دی دا چې کوم دی دا په دغه دوره کې خصوصي پروټوکول هغوی ته میلاو شو. او بیا اندروني خبره دا ده چې د دغه خلکو دپاره چې کوم دی دی وزیر اعلی صاحب په پیرول باندې د رهایه مطالبه هم کړې ده. سیواله دی نه چې دغه پوډریانو دپاره دغه منشیات بیرو شو د سفارش دپاره چې کوم وزیر اعلی صاحب دغه ته تللی د هغې غټ وجوهات دا دي چې د دغه خلکو په دې وزیر اعلی باندې غټ احسانات دي او هغه احسانات دا دي چې لکه په الیکشن کې په دې وزیر اعلی باندې ټول انویسټمنټ چې کوم دی دغه پوډریانو یا دغه منشیات پروشو دغه ایس ډیلرانو دغه خلکو کړی دي صرف د دغه دپاره چې لکه مثال هغه وزیر اعلی هغه خپله دغه وکړه ایمانداري دغه خلکو سره خوله چې یاره تاسو په ما باندې د پوډرو د چرسو د ایسو پیسې لګولې دي نو زه چې کوم دی تاسو له چې کوم دی ته کې راغلم سفارش دپاره سیواره دی نه دې پوډري وزیر اعلی سره د دې قام دپاره